زمارونو د دې حالاتو د وجې نه دا حالات چې کوم چلیږي که نه زمونږ او ستاسو د وجې نه زمونږ د دین بېعزتي کېږي. زمونږ د دین بېعزتي څنګه کېږي؟ په امریکا کې شګاګو کې 2-3 ورځو خبره ده، د 2-3 ورځو چې هلته کې داسې یو کلب جوړ شوی دی، کسینو ورته وایي. په هغه کلب کې څه کېږي؟ په هغې کې جواري کېږي، هغې ته داسې جینکۍ او هلکان راځي چې په هغې کې زناګانې کېږي او هغه د فحاشۍ یو اړه ده، دا په شګاګو کې جوړه شوې ده او هغه چې جوړه شوې ده نو تاسو ته پته ده هغې سره یې څه چل کړی دی. دا زمونږ د مسلمانانو چې د خپل علماو پسې مونږ خنداګانې کوو، هغه یو طرف ته زمونږ توجه هم راولي چې داسې وره دا کار داسې شوی دی، نو مونږ ورپسې خندا کوو او مونږ ورپسې شاته نه ملنډې کوو او په فیسبوک او په سوشل میډیا باندې د هغه بېعزتي کوو. نو هغه کافران څه کوي؟ هغوی زمونږ د دین بېعزتي شروع کړې ده. زمونږ د دین بېعزتي څنګه کوي چې هغوی هلته د جوارۍ یو اډه جوړه کړې، د زنا او د فحاشۍ یو اډې جوړه کړې ده او هغې باندې داسې چل کړی دی چې زمونږ د جومات په شکل یې د هغې هغه دروازه جوړه کړې ده او هغه دروازه چې کومه ده نو په هغې باندې د دې سر نه زمونږ په جوماتونو کې لکه دا شاته منبر کې دا داسې لیکل چې شوي، په دې کې دا کلمې لیکلي شوي، نو هغې کې داسې ګول د هغه دروازه جوړه کړې او په هغې باندې داسې ګول چې کوم دی په هغې باندې سیټ ته لیکل کړي لا اله الا الله محمد رسول الله، ټوله کلمې پې لیکلې ده. نو د فحاشۍ اډه ده، پکې دننه زناګانې کېږي، شرابونه او جوارۍ پکې کېږي او د هغې په دروازه باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکل شوی او هغې سره داسې جینکۍ او داسې هلکان خوا کې تیریږي او په هغه دروازه باندې داسې جینکۍ او هلکان ننوځي چې هغې ته انسان چې کوم دی هغه ورته کتیم نشي. دا صرف زمونږ د دې خپلو علماو د بېعزتۍ د وجې نه، دې علماو پسې د خندا د وجې نه زمونږ د دین نن سبا دغه حال دی. او ګورې که دا مونږ ټیک نه که او د دې دپاره مونږ سوچ ونه که، په مونږ باندې به الله داسې عذابونه راولي، داسې عذابونو سره به مونږ مخ شو چې ګورې زمونږ به بلکل درک هم نه لګي، دا بلډینګ دا څومره چې دي د دې به درک هم نه لګي.